بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونا پختونخوا اف ام شپږ نوي او کم نوي اشاریه څلور کې ستاسو قربا مفتی فضل الله جنیدی سره د خپل درون خوب ګیسټ قاری محمد یوسف، چیئرمین جی ایس کے ویلفیئر فاؤنڈیشن پشاور، ایڈیشنل چیئرمین این ایچ آر ڈسٹرکٹ پشاور، آرگنائزر پختونخوا قیومی جګړه قومی جګړه پاکستان. خو عزتمندو زما درونکو پروډوسر جناب علی شان کاکا خیل صاحب، زما ګران کتونکو اوریدونکو قدرمندو عزتمندو، رابطه نمبر 7192514143. تاسو ته مونږه درنه خوږه موضوع وروړې ده، نکاح فضایل مسائل، د نکاح شرایط، د نکاح مقاصد. انشاءالله تعالی د دې په ضمن کې به زمونږ ګران قدر میلمه جناب قاری محمد یوسف صاحب په دغه موضوع باندې لبکشۍ سره سره کمی زمونږ خویندې په کورونو کې ناستې دي، پیغلې دي، د واده قابلې دي، خو چونکې د حالاتو په وجه باندې، د تنګي په وجه باندې، د نیستۍ په وجه باندې، د بېدستۍ په وجه باندې مور او پلار د رشتې کولو نه رستو کېږي. انشاءالله په دې باندې به زموږ ګران قدر میلمه رڼا اچوي. زه د ټولو نه اول د خپل ګران قدر میلمه ته سونا پختونخوا اف ام چینل کې پخیر علی ویما پخیر علی. ډیره مننه جی، مننه، جزاک الله. قدرمن شي اول به تاسو خپل تعارف وکړئ، پس تعارف نه به تاسو ته ان شاء الله تعالی موضوع حواله سره لبکشۍ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه جی مولانا فیض الله جان صاحب او تاسو سره تاسو مرګري تاسو ټیم او سونو پختونخوا چینل والا ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ له دغه موقع راکړه. قاری محمد یوسف جګړه سره مې تعلق دی او بیسیکلی زموږ کار د خدمت خلک سره دی او د نه علاوه نېشنل هیومن رائټس پاکستان هغه علاوه مونږه په بلډ باندې کار کوو پورا ډسټرکټ پېښور کې او پښتونخوا قومي جرګه پاکستان ارګنایزر نېشنل هیومن رائټس دا غیم نمائنده یم. جزاک الله. ماشاءالله. خوږو عزتمندو، نکاح حواله سره ز تاسو ته یو حدیث مبارکه بیانوم او باقاعده سند د حدیث درته بیانوم. وبه قال حدثنا ابو حنیفه عن زیاد عن عبد الله بن الحارث عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. حضرت ابو موسى الاشعری رضی الله تعالی عنہ بیان دے، حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی، فرمایل تاسو نکاح کوئ دې لپاره چې زه به په تاسو باندې د نورو امتونو په مقابله کې څه کومه، کثرت امت باندې به فخر کومه. خوږو عزتمندو، حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة وفي رواية أخرى النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح زما سنت ته. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو نکاح کوئ. نبی علیہ السلام حدیث الفاظ تاسو ورید، تزوجو، تاسو نکاح کوئ، تاسو ودونه کوئ. او بیا داسې کورودان سره واده په کار دی چې هغه مینه نه کوي، تزوج الودود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې نکاح کوئ تاسو د هغې زنانو سره چې هغه مینه ناکی وي او مینه ناکې سره سره هغه بچي راوړونکي وي، بچي پیدا کوي. فإني مکاثر بكم الأمم. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای النکاح من سنتی، نکاح زما سنت ته. څوک چې رغبت کوي یعنی اعراض کوي، دلته رغبه معنی اعراض ده. فمن رغب عن سنتی، څوک چې اعراض کوي سنت زمانه، فلیس منی، نو دا زما کامل امتی نه دی. ډېر سخت وعید دی چې حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نکاح سنت نه څوک اعراض کوي، قصدن عمدن طاقت شته د نکاح کولو، د اعراض کوي، دې ته نه ډډه کوي، دې ته نه یو طرف ته کېږي، نو خوږو عزتمندو دا ښه خبره نه ده. د ده په باره کې دا وعید راغلی دی چې دا زما کامل امتی نه دی. خوږو عزتمندو، د نکاح تعریف تاسو ته کومه چې نکاح څه ته وایي. نکاح خوږو عزتمندو، د نکاح یو لفظي معنا دا
خپل کور والا سره ملاوېدل، بله معنی د عقد، بله معنی د زم. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې نکاح د عقود مالیه په شان د امام سے فرمایي چې نکاح عقود مالیه سره سره د عبادت حیثیت هم لري، او دوه قسمه عبادت دي چې هغه د آدم علیه السلام نه وله تر د اوسه پورې جنت کې بم باقي وي، چې هغه یو ایمان دی او یو نکاح ده. کم واده کړي دي هغوی سره به خپل کور ودانې په جنت کې الله جل جلاله ملګری کوي، یو ځای کوي به. اوس کومه بیبي چې د خپل خاون فرمن برداره وي نو دا به په جنت کې د حورو سرداره وي، او چې کومه بیبي د خپل خاون فرمن برداره نه وي نو دا بیبي به په جنت کې د حورو خادمه وي. نو ستاسو خوښه ده چې کومه بیبي ځان سرداره کول غواړي او خادمه کول غواړي. که د خاون فرمن برداري سرداره به او که د خاون نافرمانی نو دا به د هغه خادمه وي. خوږو عزتمندو، مونږ او تاسو په معاشره کې د دې عمل سره ډېر زیات مخامخ یو چې مونږه لوریانې زمونږه خویندې هغه په کورونو کې ناستې دي او د هغوی د واده انتظام نشته دی. نو ګران قدر میلمه جناب قاری محمد یوسف صاحب نه به د دې حوالې سره تپوس پوښتنه کو. اول به راته د نکاح حوالې سره ترغیب بیان کی، بیا د دې حوالې سره چې کم مدد یو بل سره کول پکار دي، منډه تړلول پکار دي، نو انشاءالله تعالی هغه به را سره بیانوي. قاری محمد یوسف صاحب د نکاح حوالې سره به ګران کتونکو ته څه بیان کوئ، بیا په دې کې د یو بل سره کومه مرسته پکار ده، مدد پکار دی، د هغې حوالې سره به څه بیان کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ماشاءالله جی تاسو نکاح باره کې یو ډېر ښکلې موضوع تاسو نن د دې انتخاب کړی دی او ماشاءالله هغې باندې تاسو ډېرې مدللې خبرې هم تاسو وکړې. زه به خپل طرف نه دی کې دا اټکول غواړم چې زمونږ په د معاشره کې نکاح چې قرآن پاک کې ورته وایي چې فن کې هو تاسو نکاح وکړئ، وتزوجوا لکه کوم الفاظ چې تاسو فرمایل، نو قرآن پاک چې دې باندې زور ورکوي نو د کې موږ دپاره ډېر لوی اهمیت او ډېر سبق پروت دی. څنګه مفتی صاحب محترم چې مونږه موز چې کوم دی دا زمونږ عبادت دي، حج ته مونږ عبادت وایو، د نه علاوه چې دی نو مونږه زکات عبادت وایو، نو دغسې نکاح ته مونږه عام خلک چې مونږ یو رسم و رواج ورته وایو، یا مونږ چې دا زمونږ د علاقې یو رسم دی، یا مونږ داسې کوو چې دا څه نور څه دپاره چې دا صرف زمونږ د خپل د کورنۍ یا د فیملی یو رسم و رواج ورته وایي، خو دا حقیقت کې دا هم عبادت دی. ماشاءالله ماشاءالله. او دا دومره ښکلی عبادت دی چې تاسو مونږ نه مشران تاسو ښه پوهېږئ مفتی صاحب محترم چې د دې آغاز چې کوم دی د عرش مولانا شوی دی، سبحان الله، چې په کوم ځای کې د حضرت آدم علیه السلام نکاح شوی وه. ماشاءالله. نو دې نه معلومیږي چې د نکاح زمونږ په د اسلام کې څومره اهمیت دی. یعنې نکاح پس منظر اسلام کې شته، اسلام کې شته. د دې آغاز د آدم علیه السلام نه شوی دی چې هغې نکاح زمونږ مور بی حوا سره شوی و. جی جی. او په آخرت کې تاسو چې څنګه وویل د حورو په شکل کې، څنګه چې قرآن پاک وایي زمونږ حدیث مبارکه تاسو وګورئ، رسول الله مبارک په جنت کې چې کوم دی بیا به ښځه او خاوند چې کوم دی په نکاح سره هلته وي، چې را تاسو څنګه وفرمیل چې را الله پاک به بیا په دې سوره رحمان کې ذکر شته، قرآن پاک کې نور ځایونو کې، نو هغه ځای کې به هم بیا زموږ رشته بیا د نکاح هلته قایمېږي. ماشاءالله ماشاءالله. نو اسلامي نقطه نظر په نکاح چې مونږ وګورو، زمونږ چې څومره رزق، څومره زمونږ معاملې دي، نور زمونږ د زندګۍ کم ډېر ښه اصول دي، زمونږ زندګي ډېر ښه طریقې سره تېرېدی شي، نو د دې ټول نه ښه طریقه دغه د چې په ټایم باندې نکاح وشي. او اسلامي چې کوم اصول دي چې کوم زموږ پیغمبر علیه السلام د هغې وګورئ، هغې څومره نکاحګانې کړې وي، زموږ صحابه کرام وګورئ، خلفای راشدین وګورئ، د هغې چې کوم نکاح طریقه کار دي هغه طریقې سره چې مونږ وکړو نکاح، نو دې کې زموږ ډېر فایدې دي. تاسو چې څنګه خبر وکړه د زیاتر زموږ نکاح چې دلته پاتې شي د جهیز په وجه باندې پاتې شي، سره رواج داسې وي چې راسه شرایط داسې کېښودلی شي والدین طرف نه، د خاندان طرف نه، د مشرانو طرف نه، چې هغې کې دا کوم زموږ نوجوانان دي، زموږ خویندې میندې دي، یا مونږ یو هلکان، دوی ته بیا مسایل جوړېږي. نو مشران هم دغه پکار دي، زموږ اسلامي چې کوم اصول دي که هغې مطابق زموږ د رسول الله مبارک چې کوم سنت دي هغې طریقې سره که مونږ دا نکاح کوو، نو انشاءالله زموږ چې زموږ په دې معاشره کې به ډېره قاضي صاحب محترم تاسو خو ماشاءالله لګیا یې فلاحي کارونه هم کوئ، تاسو په خپله علاقه کې په نکاحګانو کې شرکت کوئ، آیا په نکاح کې چې کم مهر تقرري کیږي، نو آیا دغه مهر چې کله تاسو وورئ چې یاره هلک پلار د جینۍ پلار ووایي چې دومره مهر دی، نو آیا ستاسو هغه وخت کې جذبات څه وي، د زړه کیفیت څه وي، آیا مهر دومره کېښودلی شي چې زلمی هغه دا کولی شي بر وخت نغد چې ورته وي؟ مفتی صاحب تاسو ډېر ښایسته سوال وکړو او د دې باره کې به زه خپله
په یو نکاح کې داسې ناست وم او زما سره ډېر محترم زموږ مولانا صاحب مفتي صاحب هغې را سره ناست و په دې نکاح کې زه په طورې ګواه وم خو هغې کې هغې حکمر چې کوم دی داسې څه شرایط یې پکې کېښودل چې هغه ټایم کې مفتي صاحب ما که دې باندې څه خبرې ترې نه وې کړی نو کېدای شي چې هغه نکاح ته ختمه شوی وی. نو که تاسو هغه ښه الفاظو سره ذکر وکړو نو ښه به وي لکه مثال کې طور په مهر زیاتو یا مهر زیاتوالی سره سره متعدد شیزونه په مهر کې خو مثلا سونه مې خوا او ځمکې مې خوا نقد پیسې مې خو څه صورت بالکل مفتي صاحب هغه کې داسې و چې کم الکو نو هغه وی چېرې زموږ خبره دغه څه شی و چېرې 4 تولې یا 15 تولې جولری کاله چې ورته وی کنه سونا او جی هغه وی چېرې زموږ صرف خبره یې سمساوي باندې شی و د دې دوران کې هغه طرف نه چې کوم د جنې ترو نو هغه وی چې نه تاسو به 15 تولې اوس ورکوي او 15 تولې به دته چې کوم د واده نه بعد بیا ورکوي کې میاش کې چې کوم د الګ به بیا وته ورکوي الګ وی چې نه زما دغه خبره د فیملی ولې چې زما د خبره نه وشوي مفتي صاحب محترم ما سره ناسو ما یاره دا خو شریو کوم نه د مفتي صاحب دا خو داسې ده چې نکاح د دواړو خپلو کې رضامندي وي او په یو دواړو باندې بوج نه وي څنګه جنې چې کوم د خپل طرف نه د دې حسب توفیق چې کوم وس کیږي هغه ساتو سامان ځان ته والي د نکاح لپاره او الګ باندې هغه شرط کې دي چې کوم هغه پوره کول شي اوس 15 تولې کډې ټیم سره تاسو وګورئ دا قسمه قیمت جوړیږي او بیا تاسو او جی او بیا تاسو هغه ته و چې تاسو 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد مزید 15 تولې به نور جوړه نو هغه الګ به د لپاره څه کوي نو دا نکاح د شرطونه موږ ځان ته په خپل جدي معاشر ګران کړی دي او الګ د واده د لپاره الریډي دومره قرضه کړی جی چې هغه بیا د واده نه ختمولو باندې ردم لا کمزوري شي بالکل جی بالکل نو که داسې شرایط کې خودلی شي د نکاح دوران کې جی چې هغه د جینۍ د کور والا د طرف نه نو بیا د قرضه څخه ختمه کی بالکل جی همداسې ده نو بیا تاسو افهام تفهیم مذاکرات هم او شریعت هم ورته وړاندې کو همدغه سه مفتي صاحب چلته ناستو هغه زه بهر وته موږ خپل کې مشوره وکړه او دغه جینۍ چې کم تر هغه مونږ پوي کو چې دغه طریقه نه ده د باندې اساسو دغه رشته خرابېږي نو بیا هغه مفتي صاحب مرته چې نه دا تاسو چې څنګه طریقې سره وای نو دا طریقه ټیک نه ده څومره د هغې وسته کومه خبره ستاسو د هغې د نکاح نه مخکې دا شی وه چې په دې تاریخ به نکاح وي او دې کې به مونږ دغه شرایط او دغه حصه مساوي او دومره کالې به ایږدو سونه چې ورته وایي دغه جایز ده او ماشاءالله تاسو ورته ډېر ښکلی بنیادي لفظ استعمال کو طاقت مطابق وس مطابق که د یو سړي 10 تولې وس ته 10 تولې دو بالکل جی شریعت د طرف به بندیز نشته منع نشته جی جی بقنطار یؤدیه ډیر مال دی ولا ورکه څه خبره نشته خو که وس نه او ته په بوج اچي نو الریډي تیار رشته خپل خرابول او دانی دی کول په دې سره هم زمونږ ډیر خويان دي او زمونږ ډیر لوريانې دا په کورونو باندې سرونه سپین شو بالکل خو عزتمند مونږ او تاسو لدا پکار دي چې مونږه خپل لوريانې او خپل خويان دي دوانو طرفونو ته کالک ته او کرجینی کور والا دي کدالک کور والا دي نکاح اسانول پکار دي پدې کې چې کم رسمونه دي هغه رسمونه خو بالکلیه ختمول پکار دي هغه رسمونو طرف ته اړو تګ نه دی پکار البته کم شریعت مونږ ته دغه اجازت راکوي چې هغه ولیمه ده هغه مہر دی هغه ورسره د جهیز ساز او سامان دی که هغې باندې مونږ فوکس او توجه وساتو نو یقینا زمونږ یو خور زمونږ یو لور به په کور کې ني او هغه به بر وخت باندې ودیږي د هغې به واده کیږي وګو عزتمندو نکاح بعضې صورتونو کې فرض ده په بعضې صورتونو کې نکاح واجب ده په بعضې صورتونو کې نکاح سنت مؤکده ده په بعضې صورتونو کې نکاح مکروه ده په بعضې صورتونو کې نکاح حرام ده زه به د حرام طرف نه شروع وکړم که چې د یو سړي یقین وي چې د نکاح په صورت کې به زه خپلې کوروالا له نان نفقه نشم ورکولی یا چې کوم ضروري امور دی هغه به نشم پوره کولی نو بیا نکاح کول حرام دي قاری محمد یوسف صاحب دین هم پته ولګېده چې د نکاح نه بعد د ښځې په خاوند باندې حقوق دي او په هغه حقوقو کې یو حق خوراک دی او سکاک دی چې دا خاوند به د خپلې کوروالا دپاره د خوراک او د سکاک انتظام کوي ماشاءالله ستاسو په شان مذهبي سکالران قاریان صاحبان چې په معاشره کې موجود وي یقینا امن بی خوشحالي بی راهنمایي به خلک په صراط مستقیم باندې ګامزن کیږي او الله پاک دغه خلکو هم عزت وکي او الله پاک د عزت شمله اوچت او ساتي چې ستاسو احترام او قدر وکړو چې هغه ستاسو خبره ومنله نو خو عزتمندو مہر طاقت تکتل پکار دي یو سیز یا متعدد سیز
خو طاقت چې وي، چې طاقت نی نو یو څیز خو په اندازه باندې، چې کم از کم عند الاحناف امامنا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې کم از کم مهر هغه 3.5 تولې چاندي ده. نو 3.5 تولې چاندي چې 100 روپو کېږي، کم از کم دومره مهر، او زیات دپاره څه انتها نشته، لکونه روپۍ دی وي، کروڑونه روپۍ دی وي، خو چې دا زلمی په طاقت او په قوت کې وي او هغې ادا کولو باندې دا زلمی دا الک دا قادر وي. چې دی قادر نی او د باندې مونږ لکونه روپۍ مهر مقرر کو او دی بیا د هغې د ورکولو نه عاجز دی، نو بیا خو ښځه به ترې مطالبه کوي او دی به نشي ورکولی، نو دا الک په بیا ګناهګاري. نو خوږو عزتمندو مونږ او تاسو له دا پکار دي چې مونږه شریعت نه اول ځان خبر کو، چې شریعت نه مونږ ځان خبر کو، نو شریعت ته خبرېدو نه بعد مونږ به نکاح کو د سنت طریقې مطابق. او حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نکاح زما سنت ته، څوک زما د سنت نه اعراض کوي دا زما کامل امتی نه دی. خوږو عزتمند صالحه بیبي دا د دنیا د ټولو نه لویه او بهترینه متاع ده. حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. دنیا دا ټوله پټوله متاع دا ساز و سامان دی، او په دغه ساز و سامان کې بهترین سامان هغه صالحه بیبي ده، نیکه بیبي ده، دینداره او قرآن خوانه بیبي ده. او قتل پکار دی په نکاح کې د زنانه حیثیت دینداری، چې کله دینداری راشي نو بیا دا نور سیزونه چې هغه حسب دی، هغه مال دی، هغه حسن دی، دی معاون دی، خو بنیاد دینداری ته قتل پکار دی. که حسن وي یا مال وسره یا حسب اوچت دی، نسب اوچت دی، خو دینداری نشته، نو یاد ساتي د حسن لم زوال شته دی، مال لم زوال شته دی، حسب لم زوال شته، خو دینداری له زوال نشته. که دا بیبي دینداری د دې نسل به دینداری، او که خاون خدای مکه بیلاری، نو الله پاک به دغه بیبي په برکت باندې دا بدعمله خاون دا په لاره کوي. قاري صاحب محترم ټلیفونونه هم را روان دي، ګران کتونکي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بھائی جان څوک او د کوم ځای نه؟ څوک بیا راته ټلیفون وکړي جي، اواز سم نه راځي. قاري صاحب محترم، تاسو خو ژوند په دې کې تیر شو، د خلکو سره منډه تړله وهل، آیا ستاسو په کلي کې یا تاسو خپل طرف نه داسې د خیر ښېګړې د نکاح د جهیز د پاره منډې تړلې کړي دي، کوئ یا کول پکار دي، یا ستاسو په علاقه کې داسې چې کوم سیاسي کینډیډیټ ته هغې له تاسو تللی او تاسو ورته مسایل ایښي دي، هغې د دې په حل کولو کې تاسو سره اخلاص کړی دی که نه دی کړی، یا کوم داسې صاحب حیثیت خلک دي هغوی له تاسو تلي او تاسو ول د یو یتیمي د یو کونډې د لور ضرورت وړی دی او هغوی هغه حل کړی دی، نه دی حل کړی، دې حوالې سره به ګران کتونکو ته څه پیغام شیر کوئ؟ مفتی صاحب محترم، دې باره کې زه به تاسو ته رښتیا خبره کوم چې یاره زمونږ علاقې سره په هر ځای کې دې باندې بالکل کار نه کېږي، په هر ځای کې دې باندې کار نه کېږي. ولې چې کله د هغې داسې یتیمه ماشومه وي او هغې ته چې کله وادي هغې ته یو ډیټ هغې ورکړی وي، نو دې دوران کې هغې دپاره ځان تیارول ډېر ګران وي. او داسې ده چې تاسو ته پته ده چې کوم جهیز دی سامانونو سبا چې کوم دی د مهنګایي دور دی، نو اوس که زه تاسو ته دروغ وایم چې دغسې ځایونو کې داسې ملاویږي ورته یا په وخت باندې، نو هغې ته ډېر مسایلي ریټونه د اسمان سره او جی او یو خو د هغې د وس نه مطابق بهر بالکل د وس نه بهر دي. دې باره کې زه به دا وایم مفتی صاحب چې یاره زمونږ چې کوم جی اس کې ویلفیر فاونډیشن دی، مونږ د یتیم د ماشوم د سټارټ نه د هغې د سکول د ټایم نه هغې سره هیلپ کوو. هغه ماشومان چې سکول کې داخله وو په سرکاري سکول کې وي، که هغې کې ټیلنټ وي، هغه ماشومان مونږ هلته نه روباسو، هغې ټیلنټ ټیسټ والو، هغه بیا مونږ پرایویټ سکول ته منتقل کو، د هغې ایډمیشن، د هغې فیس، د هغې کتابونه، هر یو شی. دلته جي یو سوال دی چې تاسو د سرکاري سکول نه رشد کې پرایویټ سکول کې واچوئ، نو آیا سرکاري سکول کې پړھائی نشته؟ نه جی نه، چې کوم مال ته ټیلنټ ور دي، کوم ماشومان تکړه دي او کوم یتیمان دي، مونږ یې چېرې د عام کس ماشوم په ښه سکول کې وایي احساس کمترۍ جی بالکل همداسې زه یتیم یم سرکاري سکول کې ما بل مور پلار شته هغه پرایویټ کې ماشاءالله. نو بیا دلته او جی کوم ماشوم چې مونږ بیا راوالو هغې له دا اپشن ورکوو چې بچی ته همدغه ځای کې مونږ تا سپورټ کړو که نه ته پرایویټ ته تلل غواړې، چې د کوم ماشوم شوق وي، ولې چې هغه د پرایویټ ماشوم هغه ښایسته هولیه ویني، د هغه یونیفارم ویني، نو چې د چا شوق کېږي هغوی چې مونږ هلته تلل غواړو، چې کوم ماشومان هم هلته پاتې شي هغې مونږ هلته سپورټ کړو. همدغسې یتیمان ماشومان چې کوم په های سکول کې وي
نو هغوی بیا هلته مونږ سپورټ کوو. دې نه علاوه دا ماشومان کې په مدرسه کې دي داسې سره مونږ سپورټ کوو. خو د جهیز په مد کې او د دوی د نکاح په باره کې چې کوم تاسو نن موضوع ده دا بیا مخکې هغوی ته بیا مسایل وي. او د یتیمانو سره سره مفتي صاحب چې کوم زیات داسې کسان دي چې هغه فالج والی وي، بیماران دي، کټ کې پراته دي، د هغوی پیغلې لوڼه وي، دغسې کیسز مونږ ته وړاندې راځي چې هغوی وایي چې د دې رشته مونږ ورکړې ده خو مونږ سره دومره څه وس نشته مونږ چې مونږ دا اوس واده کړو. نو هغوی دپاره بیا دومره غټ په جهیز هغوی دپاره په دومره لوی قیمت باندې هغه اخیستل بیا زموږ غوندې تنظیم ته هم ډېر ګرانه شي. نو څنګه چې اسلام مونږ ته وایي چې ذوی القربى والیتامى والمساکین ټول نه مخکې خو د هغه رشته دار له پکار دي چې د هغه رشته دار هغه سره هیلپ وکړي. ماشاءالله. بیا زموږ السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب څنګه؟ الحمدلله. بھائی جان څوک او د کوم ځای نه؟ زه خو ځل نه باجوړ نه لطیف خان خبرې کوم. لطیف بھائی څنګه چلې؟ ماشاءالله تاسو خو تیر پروګرام کې هم مونږ سره شرکت کړو. بالکل زه تاسو خو پروګرام اورم. جنتی شي هغه مخکې نه راغستو خو اوس دا 90.4 فریکونسي دی باجوړ نه کار کوي. مخکې به تاسو دا پروګرامونه موږ نه دی اورېدلي. څه کالې ورو ماشاءالله مبارک شه. بس تاسو مو دوا سلام کوو دغه مفتي صاحب ته دوا سلام کوو. زما یو سوال دی نو ما ول که تاسو مفتي صاحب په نظر ورته. جی من سوال دا چې دلته اکثر لکه مثال ته اوس زمونږ د علاقو کې دا ضلعي دا کوم قانون چې دا داسې نوی نه راغلی دی نو اوس خلکو ته اشنا نه دی. نو اکثرو زنانو داسې ده چې هغو مطالبې کړي د خپلو حقونو چې بهي موږ ته خپل حق راکوي. رونو نه خپلو رونو نه دا چینل ډېر خلک په شوق سره اوري. لکه تاسو بلکې نظر ورته وي چې بهي دا حق دی دا میراث او دا ورکوي. نو ډېره مهرباني به په دغه لږ رڼا واچوي. جزاک الله لطیف بھائی. لطیف خان صاحب ماشاءالله تاسو ډېرې ښې مسالې په باره کې رابطه وکړه. سونا پښتونخوا اف ام شپږ نوي یو کم نوي اشاریه څلور سره الله دې اجر درکړي. څنګه چې ضرور د مور او پلار په مال کې حصه ده او حق دی دغه رنګې د دغې ورور د خور هم د خپلې مور او پلار په مال کې حق او حصه ده. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله اعطى كل ذی حق حقه. بیشک الله تعالی هر حقدار ته دغه حق ورکړی دی. څنګه د مور او پلار په مال کې حقدار زوی دی نارینه اولاد دی داسې زنانه اولاد هم د مور او پلار په مال کې حقدار ده. باید چې کوم رور په دغه مال باندې ناست دی هغه راولګي او څنګه خپل ځان د پاره د مور او پلار د مال نه حصه اخیستې ده داسې چې خپلې خور له هم ورکړي. تاسو چې خبره کوله ښه جي. نو ما د هغې باره کې خبره کول شهره ټول نه مخکې خو پکار دی چې یو رشته دار هغه خپله خورزه خپله سپورټ کی جی خاندان ولا خلک ټول مخکې هغې ته سیالو سره سیال کی او جی او زیاتر زمونږ په د پښتنو کې معاشره کې دا مسله ده چې هغې چا نه چې سوال وکړي نو هغې باندې د هغې رشته دار بیا خفه کېږي. نو هغه هغه خبره پرده کې ساتي لکه موږ سره خلک رابطې کوي زموږ فاونډیشن دی نو هغه وایي چې تاسو موږ سره تعاون وکړئ خو د دې پته د زموږ رشته دار ته ونه لګي. نو دا زموږ یو سوال دی خپل د معاشرې نه خپل د پښتنو ورونو نه چې تاسو که هغوی سپورټ کوئ نه نو هغوی به خامخا بیا بهر خلکو ته هغوی سوال کوي. خوله به بهر خلکو ته اچوي او خلکو ته لاس په پردي کسته نیسي پردي کسته به نیسي. نو تاسو له پکار دی او تاسو موږ له پکار دی ټول نه مخکې موږ هغوی سپورټ کوو. اوس قاری محمد یوسف صاحب ستاسو خپله تجربه څه ده چې کم وزداره خلک دي که دوی صحیح معنو کې خپل زکاتونه خپل خپلوانو له ورکي نو امید دی چې د دوی غریبانانو خپل خپلوانو به ډېر ضروریات پوره شي. بالکل جی. آیا تاسو کمې محسوسوئ چې خلک صحیح معنو کې زکات هم نه ورکوي؟ جی بالکل ستاسو دا خبره بالکل ټیک ده. که صحیح معنو کې ټول نه مخکې همدغه خپله مشاهده او معلومات علم کې زما مشاهده نه جی زما مشاهده هم دغسې ده که دغسې خلکو زکات په خپل وخت باندې او د مستحقینو ته ورکولی نو دغه زکات اخیستونکي خلک به ډېر کم وو. خو زه هم چې نن سبا په معاشره کې اخیستونکي خلک ډېر زیات دي. سفید پوشه خلکو بیا جي ډېر زیات دي. مطلب دا چې کم حقدار دي هغه محروم دي د زکات نه. بالکل جی محروم. کم چې پیشاور دي جی هغوی ورته بډې والي دي. بالکل وایي بډې ورته والي دي. یو صاحب ویل خو صاحب نه مخکې ټلیفون اخلو. السلام علیکم. شکر الحمدلله. زمون پروگرام 5 بجو نه 6 بجو پورې دا صرف هفته په ورځي. کم چې
پېښور خلک دي جی هغه ورته بډې والي دي یو صاحب هغه ویلي وایي د پیسو ګټلو 100 طریقې جی نو بیا یو صاحب په ګاډي کې ناستو او سوال کوونکې وپېژندو ورته تو مغه نه تا چې کتاب لیکلی چې پیسو ګټلو 100 طریقې وایي په هغه سلو کې یو دام ده سوال کول نو مطلب دا چې کوم سفید پوشتي قناعت ولري جی نن سبا دا نوکر پیشه دا هم حقدار دي چې دی له زکات ورکړي شي رچا چې 30,000 او 35,000 تنخواه ده نو دی باندې خو د کچن کارم نه چلی جی نه چلی بیا چرته د سکول خرچي چرته د کور کرایا نه چرته مړې ژوند دی جی سیالي کول برابرول نو ماشاءالله تاسو ډېر خسته انداز کې دا مسله روچته کا ښکارم کا چې کم وزدار خلک دي هغوی له دا پکار دي چې دی غریب غرباو یتیمانانو بېوسو خلکو سره مدد شامل اوساتي جی ها اوس چې څوک مدد کوي نو آیا هغې له کم کم څیز کې داسې مدد ډېر پکار دی لکه ستاسو خو تجربه شوې ده که نه لکه آیا د یتیمانانو صرف سکول دی که نه دی کې علاج معالجې والا هم شته ډېر ماشومان یتیمانان دي د چا کینسر دی د چا تیلیسیمیا ده د چا څه بیماري ده د چا څه بیماري ده یا کمې پیغلې دي په کور ناستې دي او پیغلو طرف ته به امزو خو چې کم ظلمي دي هلکان دي هغه هم بېوسه دي نو آیا ته څه محسوسوئ معاشره کې مفتی صاحب تاسو ډېر ښه سوال روچت کو او زما چې کوم خپل مشاهده ده چې کوم مونږه د خدمت حل حوالې سره زموږ چې کوم خدمات دي نو زیاتر فوکس زموږ معاشره چې کوم ده د راشن باندې کوي خو دا ډېر ضروري اهم شی نه دی تاسو چې څنګه خبره وکړه دې کې ټولو نه ضروري خبره چې کوم ده مونږ خپل فاونډیشن چې کوم मिशन باندې کار کو هغه د مستحقین کی مزد عزت نفس کے ساتھ عزت نفس کے ساتھ یو خدا د تاسو تاسو تعاون کوئی نه د عزت نفس مجرور نشي چې هغه سره په داسې طریقه تعاون کړی شي تاسو خبر وکړه چې عزت نفس کے ساتھ عزت نفس مجروح نشي زبري کې وضاحت غواړم جی وضاحت دا غواړم چې عزت نفس پس سره مجروح کیږي او پس سره نه مجروح کیږي جی که څه پکار دي عزت نفس سره دا سده چې تاسو چا سره تعاون کوي تاسو په داسې طریقې سره وکړئ چې هغې نه دویم لاس خبر نشي مطلب دا چې په ښي لاس یې کوي چې ګس خبر نشي ګس لاس سره کې ښې لاس زیاتر مونږ ګورو چې جي داسې زنانه وي زمونږ بیوه وي میندې خویندې وي دغه ځای ته هغې هلته راغوستل شننتي کارډ راکړه بیا هغه ځای ته رس جوړ شي هلته عزت نفس مجروح شي د خلکو مخکې هغې ته ورکړي زمونږ دغه طریقه ده چې مونږ د شپې ټایم کې د هغې کور ته رسو د هغې ډېټه مونږ واخلو زمونږ د خپل د هر علاقې چې کوم دی یو کوارډینیټر وي هغه نومونه ځان سره لیکلي چې کوم بیوه دي کوم یتیمان دي نو د شپې ټایم کې په رمضان کې اخري عشره کې زیاتر مونږ داسې کوو چې د شپې ټایم کې د هغې کور مخې ته مونږ هغې له ورسو نو خلک هم خبر نه شي هغې سره امداد هم وشي دې نه علاوه زیاتر د راشن نه کم ضرورت وي مفتی صاحب هغه هغې ته د میډیسن ضرورت وي نن سبا دوایانې تاسو وګورئ چې د هغه څومره ګرانې دي دې نه علاوه زه به نن دا وایم چې ټلیفون اخلو واخلئ حجی دوایانو ضرورت وي او جی میډیسن جی او هغه کې دوایانې د مزدور دپاره یا داسې غریب وي د هغې د وس نه بار دي نو دې دپاره زمونږ ډېر خلکو ته به پته نه وي زمونږ په دې کې نو چې روډ باندې اداره ده لسائل والمحروم هغې کې تاسو کوم د ګورنمنټ هاسپټل نه تاسو هلته پرچه جوړه کوي داسې بېوسه کس چې کوم زکات فارم به خلکو مخکې جوړولو هغه پرچه والي هلته لاړ شي خپل د کلي چیرمین نه ساین کړي 8,000 روپو د وی د 5 وی 10 وی هغه یالته فری ملو شي ماشاءالله مطلب دا دی چې کم زمونږ حکومتي ادارې دي پای کې هم د یتیمانانو د مسایلو حل لپاره شته دی جی د کندو د غرنګي د کندو لوریانی او خویاندې د هغې د مسایلو حل لپاره انتظامات موجود دي جی دې باره کې به زه یو بله خبره پکې اډ کړم تاسو څنګه د حکومتي ادارو خبرو کا دې وخت کې زمونږ د کې پی حکومت ټول نه ښه یو کار چې کم دی هغه ټلیفون اخلي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ بھائی جان څوک او د کوم ځای نه زه خبرې کوم باجوړ نه جي حیدر بھائی وزیر بھائی باجوړ ماشاءالله وزیر بھائی څنګه چلې ښې بالکل څنګه باران خو شوی او سروانې خو یې نه دی کړی نه باران خو سورانې نه دی کړی خو معمولي استدل کله کا غنم باندې مې څنګه غاړه ودی او نور د کا دي تبرانې نه دی الله دې خیر کی الله دې خیر او برکت د خیر مالک خیر وای کنه څه سوال لري چې تاسو دا خبره وکړه کنه چې د کاریا د غریبانو د یتیمانو سره د مدد کوي کنه د مدد خلک د دې لپاره کوي چې لکه ځان خلکو نور خلکو ته ورکړي لکه همدغه خبره خو زمونږ سکالر صاحب وکړه چې عزت نفس سره مدد پکار دی
او لکه د مینت هغه سره مدد پکار دی لکه ځینې خلک د مشهورتیا دپاره کوي لکه نه انما الاعمال بالنیات ولكن ينظر الى قلوبكم دا خپل زړه الله ته ښکاره کول پکار دي مخلوق ته نه دي ښکاره کول پکار بالکل لکه موږ الله ته ځان نه کوو لکه مخلوق ته لکه د هغې نه ویډیوګانې کوي او لکه نور کیمرې ورته ایښودي نور ته ځان لکه مشهورتیا کوي وایي لکه زه دونه بهادر یم او زه دونه غټ یم او لکه زما دونه دغه دی او زه لکه دونه انصاف کوم د خلکو ته ځان لکه خلک مخلوق ته لکه الله له څه ونه کړي د الله په اکاونټ کې لکه ته جمع ونه کړي او لکه بس که نیت مخلوق ته د ښودنې وي نو ریاکاري ده دکاوه ده اس په انسان ته نه میلاویږي بالکل جی او که نیت د الله رضا وي او که هر څومره تصویران وباسي الله به اجر ورکوي بالکل جی جزاک الله جی جی تاسو خبره کوله خجی حکومت خیبر پختونخوا د ټایم کې یو سهارا کارت په نوم باندې د بیوه دپاره ډېر ښه سکیم روچت کړی دی جی جی چې دې کې د زکات کمیټۍ چې کوم خپل ویسي باندې په هر ویسي باندې خپل یو کمیټي شته دغه فارم یې سره ملاویږي چې دغه بیوه دغه یتیمان دغه ډیټیل پکې ولیکي خپل د زکات کمیټي چیرمن هغه ساين کې هغې سره جمع کړي دوی ته ماهانه امداد ملاویږي ماشاءالله راکونډو راکوالي جی پکې دا شته ډېر ښه ماشاءالله اقدام یې کړی دی ماشاءالله حکومت خیبر پختونخوا جی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جنتی شي ډېره ډېره مننه امین جی څنګه تاسو ښه یې دوانه ته مې ډېر ډېر سلامونه جنتی شي یو تاسو نه کوم مال خنام راځي تاسو باندې خو هم زمانه کشر اور مې ده کنه نو هغه څومره درنه کشر دی 2 کاله 3 کاله ما نه 2 کشران دي دا غینه کشر دی کنه او هغه ماشاءالله سچګیره پرې څه اخیسته سچګیره نو هغه زه چې وزر کله قبل کوم نو مال زه تل ډیره غوسه راشي کړه نو زه هغه د ګیر نه ستې ټراک کوم چې له خوب شي نو په دې خو ماته ګناه نه ملاویږي نه ګناهګاریږي په نه خو خیال کوا هغه ته په تکلیف خورسي کنه او هغه چې وایي زه خوب شي نشه هغه ته په تکلیف رسي نو بس هغه ته تکلیف رسیدل چرته په دې ګناهګار نه شي دیو چې ما ډیر لکه نه خپو مې تاسو کوم څه نه چې دا خدای نبی له او نو خیال کول پکار دي دا خو ورونه خويندې دي او په خپل میز کې عموما هم داسې حرکت نزان ساتل پکار بالکل جی ځکه چې کله دا انسان نو اختراع کاږي شي د قدرتي غوسه ورشي ډیر غوسه بالکل جی ماشاءالله خوږو عزتمندو شرایط نکاح مسلمان کېدل د مسلمان سره نکاح کیږي عاقل کېدل مجنون یا حواس باخته نکاح درستنه بالغ کېدل گواه کېدل د نکاح دوه ارکان دي ایجاب قبول او ورسره دوه گواهان السلام علیکم السلام علیکم هلو جی دوباره ټلیفون وکړئ خوږو عزتمندو د نکاح مقاصد به هم تاسو ته بیانومه ماشاءالله موږ سره ګران قدر ملما قاری محمد یوسف صاحب د جګړه نه تشریف اوري کړې ده مونږ خو د ټولو ناول شکریا د دوی ادا کوو او بار شکریا وستاسو ادا کوو ځکه چې تاسو خپل ګڼ شمیر مصروفیات یو طرف ته کېښودل موږ سره همدلته کې شرکت وکړو زمونږ ګران د نکاح حوالې سره به زمونږ ګران کتونکو ته څه تعلیمات ورکوئ مفتی صاحب زما طرف نه باید یو میسج وي چې نکاح چې څومره زموږ اسلام کې اسانه وه د صحابه کرامو په وخت کې د رسول الله مبارک په وخت کې هغه سي اسانه پکار ده او بیا خزه خاون خپل منځ کې مینه محبت گزاره برداشت بالکل جی دا خو نکاح خو داسې دی چې د نکاح مطلب بیا پس د نکاح گزاره ده ولې چې تاسو وګورئ کنه چې الګ چې څومره وران وي هغه چې کله وادو کې نو لکه قدرتي هغه کې داسې صبر برداشت پیدا شي چې سبا بیا خپل هغه ماشومان ته ګوري هغه خپل ځان ته ګوري چې تاسو سره رسول الله پیځه کسان ریلیټډ دي دا سپینې خبرې دي دا سپینې خبرې دي ځان له یو خاندان شي کنه د ځان له یو خاندان شي کور والے په شناختی کا جوړ کې دا ځان له خاندان نو دا یو نه دا بیا ډبل خاندان شي جی د دې کور والے وی بیا د غمور پلار وی د غرونه خويندې وی د سر بیا دوه خاندانونه بیا ټچ شي او زه خو یم چې ماشاءالله ټول په معاشره کې څومره مسلمانان دي ټول لپاره دا ډیر ضروری خبره ده خو زیات تر کوشش وکړي چې خپل بچي علما کوي عالمان کوي کاریان کوي ولې چې موږ د علماو ژوندۍ څومره خولي لیدلې ده
نو دغسې په معاشر کې چې بګاړ دی په د نورو خلکو کې بیا ډېر وي، ولې چې هغوی د دین نه خبر نه وي. یو عالم سړي ته پته وي، هغه روزانه خپل کور والا ته درس ورکوي په طریقه باندې، مور پلار سره چې خبره کوي، څنګه قرآن پاک موږ ته خپل حکم کوي یوفین ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، چې هغه مور پلار سره په ښه طریقه باندې خبره کوه. نو دغه خبر که بچی زده کړي وي، دا به بیا د مور پلار ادب کوي، بیا د خپل د کور والا زوجه هغې سره چې کومه خبرې کوي په طریقه به یې خپلې خواښې سره به خبره کوي، ډېر ښه انداز سره به کوي، خپلو بچو ته تربیت ورکوي. په روټۍ کښېني نو ته به وایي چېرې کله بچی ته کښېنې روټۍ ته نو بسم الله ولا برکت الله دغسې دعا کوه. جومات ته داخلېږي اللهم افتح لي ابواب رحمتک، چې کله جومات نه وځې هغه دعا به وایي. نو دغه چې دین سره څومره ریلیټډ مونږ خلک یو، زمونږ آغاز که د نکاح نه یو ښه طریقې سره اسلامي طریقې سره وشي، هغه زمونږ رسم و رواج چې هغه اسلامي وي، نو زه یم چې هغه کور بیا ډېره خوشحاله کورنۍ وي. ماشاءالله ماشاءالله. وګو عزتمندو، مقاصد نکاح کې یو مقصد کثرت امت سبب دی. ما تاسو ته حدیث مبارکه بیان کړو او بیا زه بیانوم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو. کم زنانہ چې ډېر بچی زیږوي هغوی سره نکاح کوي، اس لیے کہ قیامت کے دن میں دیگر انبیاء علیہم السلام کے مقابل اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. خوگو عزتمندو، مطلب دا دی د نکاح مقصد کثرت امت سبب. دویم نمبر د نکاح مقصد سره نکاح قاطع شهوت دی. پر انسان کې الله جل جلاله شهوت ماده ایښې ده، او کله چې انسان نکاح وکړي نو دا شهوت قاطع دی له قناعت ورکوي، صبر ورکوي. نو مونږ او تاسو له دا پکار دي چې کم وسدار دي د چا په طاقت کې نکاح شته باید چې هغوی نکاحګانې وکړي. او دریم نمبر نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سره د محبت تقاضا څه ده؟ هغه دا ده چې موږ د حضور نبی کریم علیه السلام سنت خپلول پکار دي، محبت ورسره کول پکار دي. نبی کریم علیه السلام فرمایي من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه، ما سره په جنت کې ملګری وي. وګوم عزتمندو، څلورم مقصد د نکاح بقاء نسل سبب دی، او پنځم نمبر نکاح سبب تقوا او طهارت دی. زه په دغه خبرو باندې اکتفا کوم او زه خپل طرف نه د خپل ټول ټیم د طرف نه راغلی ګران قدر ملما قاری محمد یوسف صاحب شکریه ادا کوم. هغه سره چې کوم ملګری راغلی د هغوی هم شکریه ادا کوم، او ستاسو ګران کتونکو اوریدونکو هم شکریه ادا کوم. انشاءالله جون وفا کړي تاسو سره بیا په نوي موضوع سره مخامخ کېږم. هفتې په ورځ 5 بجو نه تر د 6 بجو پورې 6 بجو پورې زما د طرفه تاسو ته دعاګانې او تاسو به ما ناچیسته هم دعاګانې کوئ. تمام عالم اسلام ته به دعاګانې کوئ. کم دا آفت او طوفان او سیلابونه راغلی او تیر شو، الله پاک دی باقي مونږ د طوفانونو سیلابونو او آفتونو نه په خپل حفظ او امان کې وساتي. چا تاوان شي وي الله پاک د خپل در نه پوره کړي. فی امان الله.